په کجوري سره روژه ماتی کول د دې څه فایده شته که نه؟ هسې دا د خلکو رواج دی. دا یو مسنونه طریقه ده. مسند احمد کې روایت دی تقریبا حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې سلمان فارسی کله چې ته روژه ماتی کې په کجوره باندې کوه. دا سنت طریقه ده، رواج نه دی، رسم نه دی. او بله دا خبره چې په دې کې ډېر زیات فواید دي په کجوره کې. حکیم صاحب ناست او ډاکټران هم پکې ناستي، ډېر زیات فواید دي د دې څیزونو. دا انسان چې کله لوږه ورته ولګي ډېره زیاته لوږه ورته ولګي او د هغه مخې ته بیا ته قسم قسم کہانی کېدي، خوراکونه ورته کېدي، د هغه په خوله کې اوبه راځي. هغې ته هنګر جوس وایي، د ساینس والا په ژبه کې هنګر جوس ورته وایي. دا په معده کې هم راځي او دا په خوله کې هم راځي. د دې کار دی چې ته دې ته خوراک ور واچې نو دغه جوس چې په خوله کې پیدا شوي دا سکریشنز نو دا دغه خوراک ګلوکوزو ته بدلوي. څه ته؟ ګلوکوزو ته، چې هغه د انسان جسم له طاقت ورکوي. اوس دې هنګر جوس چې ستا په خوله کې کم پیدا شوي دي دې دپاره داسې خوراک پکار و چې هغه مکمل طور باندې ګلوکوز ته کنورټ کېږي، بدلېږي او هغه بهترین څیز دی کجوره چې هغه مکمل طور باندې هغه ګلوکوز ته کنورټ شي او انسان جسم له هغه فایده ورکړي کومه چې بل یو خوراک هم نشي ورکولی په دغې وخت کې. او بل ساینس دا لیکلي دي ډاکټران وایي چې انسان ته یو بیماري راځي په دغې وخت کې چې دا انسان کله ډېر زیات وږي که نه دی په دې خوراکونو ورشي او ارسه ته بیا ګوري نه سترګې پې پټي نه په دغې وخت کې که دی مخکې کجوره وخوري نو یو بیماري ده هغه دته نه راځي. هغه بیماري هغه ده چې انسان کله ناکله وایي خوراک مې ډېر وکړو بي پي مې لو شوه. په دغې وخت کې ډېرو خلکو بي پي لو کېږي، هېڅ چل پې وشي زړه ورته خرابېږي او شنه خوله پې راشي. بیماری نوم معنی هېر شو، یعنې هغه مې درته ذکر کوم. خیر خو دغه تفصیل مې ته وي په دغه ځان پوه کړم. دا یو بهترین څیز دی، ښه بهترین ټانیک هم دی، بهترین د علاج ذریعه ده. ګورې نه الله جل شانه په قرآن مجید کې د کجوري تذکره 28 پیرې ذکر کړي. څومره تذکره یې کړې؟ 28 ځله. الله چې د 28 پیرې د یو څیز تذکره کوي خو دی به یو شان وي که نه، هسې خو الله جل شانه تذکره نه کوي د یو څیز. امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې په دې 200 احادیث مبارکه 200 نه زیات احادیث پرې راوړي. امام مسلم رحمت الله علیه د 100 نه زیات روایات راوړي د کجوري متعلق چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په دې کې شفا ده او تاسو چې کله روژه ماتی کوئ په کجوره باندې کوئ. ښه ډېرو خلکو زړه نه کېږي، زه چې وړوکې یم زما به ماته زړه نه کېده، اوس ماته زړه کېږي. دا ښه څیز دی، ښه بهترین ټانک دی، ښه طاقت ورکوي. حضرت مریم علیه السلام چې د هغې خېټې ته کله د عیسی علیه السلام حمل راغی، حمل یو شو، الله جل شانو څه وفرمیل؟ قرآن کې سورې مریم کې تذکره شته وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم علیه السلام ته داسې کوه چې دا بره چې دا کومه څانګه ده د کجورو دا داسې خوځوه نو په دې به الله په تا باندې تر و تازه کجوري راغورځوي نو ته دغه خوره. خېټې ته ماشوم راغی نو الله ورته علاج او خوراک څه وښوده؟ کجوري. زموږ په بوډایګانو کې یو خبره مشهوره وه پخوا، وایي دي کمې زنانه ته چې حمل لا شوي دا ګرم خوراک دی دې سره حمل ضایع کېږي، کجوري وله مه ورکوي. حالانکه قرآن او حدیث هم دا وایي او ساینس هم دا وایي نن سبا چېرې ته هغې له کجوري څونه ډېرې ورکوې نو دا ښه خوراک دی، د هغې دپاره بهترین ټانک دی. ښه بعضې بیمارۍ داسې چې د هغې د علاج او د پرهیز باوجود نه ټیک کېږي، دې څه وجه کېدی شي؟ تاسو رهنمایي وفرمایئ. بیماری خدا الله جل شانو حکم دی چې په انسان باندې راځي. الله جل شانو بیماری راولیم او الله جل شانو بیماری لرکیم. الله جل شانو چې سم مقرر کړي هغه کېږي. الله جل شانو چې نه غوښتي نه د چا بیماری چاته لګېدی شي او نه بیماری په انسان باندې راتلی شي. ډېر خلک یې احتیاط کوي بیا مته کورونا ولګي، دا د الله جل شانو خوښه ده. یو صحابي ته وی یا رسول الله زما یو اوخ هغه پمن شوی او د هغې د لاس دا ټول اوښان پمنان شو. نبي علیه السلام له غصه ورله فمن اجرب الاول، دا لومبی اوښ چا پمن کړو؟ دا لومبی چا پمن کړو؟ د الله جل شانه که الله وغواړي بیماري متعدي کېږي، که الله وغواړي بیماري نه متعدي کېږي. بل داسې چې داسې ډېر وجوهات دي. یو د شریعت چې څومره تعلیمات دي، مسنون طریقې دي، په هغې باندې انسان عمل نه کوي ځکه ورته بیماری لګي. یوه دویمه خبر دی چې کله ناکله روحاني اثرات په انسان باندې پردی حق والی
د ښه پرهیزم کوي، ښه علاج هم کوي، هر څه کوي، خو چونکې پردی حق چېرته والی د هغې د وجې هغه بیماري هغه ته لګېدلې نه چې څو پورې هغه حق پردی واپس کړی نه هغه بیماري په ده کې موجود دي. نور هم ډېر وجوهات دي او ټایم نشته، کم دی، بیا به راته چېرته ویم. فیسبوک باندې خلک خپل تصویرونه اپلوډ کوي او نور کسان په کامنټ کې ماشاءالله سبحان الله لیکي. داسې کول څنګه دي؟ بالکل ناروا دي. ښه تصویرانو باندې داسې څیزونه کول علما کرامو دې ته ناروا ویلي. اوسه پورې به مونږ په کالو کې زکات ورکو، خو یو عالم نه مو اورېده چې د استعمال کومه سونۍ نه په دې کې زکات نه. واقعي داسې ده؟ د عالم دا خبره کړې ده بغیر تحقیق یې کړې، ځکه دا حنفي مذهب نه دی. درې مذاهب چې دي، شافعي مذهب، مالکی مذهب، حنبلي مذهب، د هغې مذهب دا دی چې د استعمال کومه سونۍ نو په هغې کې زکات نه. خو زمونږ مذهب حنفي دا دی چې په سونه کې هغه چې هغه د استعمالي په هغې کې به هم زکات ورکوي. ښه نو دغه مسله ټیک نه ده چې کومه کړي. او که د هغې خلکو دپاره شوافیو دپاره ته چېرته د بار ملک د عالم مسله اورېدلي بیا خو ټیک ته د هغې دپاره ستا دپاره نه. د رمضان نه مخکې یو ورځ مخکې عامو خلکو چې روژه نه ونیولې نو ما روژه ونیوله په دې نیت باندې که رمضان نو د رمضان روژه او که نفل نو د نفل روژه. دغه روژه به اوس زه په څه کې حسابوم؟ دا روژه دې نه د رمضان روژه شوې ده او نه د نفل روژه شوې ده. دې ته روژه د یوم شک وایي. د شک روژه ورته نبي علیه السلام منع فرمایلی چې شک روژې به نه نیسي. نبي علیه الصلاة والسلام طریقه ښودلې ده چې تاسو کله سپوږمۍ ولیده روژه به نیسئ، او چې کله هم سپوږمۍ ولیده نه اختر به کوئ. نه ستا حسابونه کتابونه ضروري دي، نه ستا دا نیتونه ضروري دي. دا خبره ضروري ده چې تا سپوږمۍ ولیده روژه نیسه، سپوږمۍ دې نه لیدلي مه نیسه. صحیح ده. ډېر خلک په دې باندې دوکه شوي. مونږ د څو کالو نه حساب کتاب لګولی دی. حساب کتاب شریعت نه دی ویلی، شریعت خدا ویلی تاسو سپوږمۍ ولیده کوئ، سپوږمۍ هم نه لیدلي مه کوئ، 10 پوره کوئ. دا طریقه ده د شریعت. که د غاښ نه وینه لاړه شي په دې باندې روژه ماتېږي که نه؟ که دننه تلي روژه ماتېږي نه ماتېږي. اوس په تراو کې مونږ ختم کوو نو کله چې قرآن مجید ختم شي په هغه ورځې نه یو ورځ مخکې خلک د چای او د حلوا دپاره پیسې راټولوي او بیا پروګرام کوي. دا پروګرام کول جایز دي که نه؟ پروګرام کول خو جایز دي، د خوشحالۍ موقع ده او د قرآن مجید د هغې د ختم موقع ده. نو په پروګرام کې شران څه قباحت نشته. البته ته چې د چا نه پیسې راټولې که نه نو په زور د چا نه مه راټولوه، په زور د چا نه مه راټولوه. د چا زړه چې په پیسو باندې نه دا پیسې استعمالول حرامي. نبي علیه السلام فرمایل الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه. په کومه پیسو باندې چې د انسان زړه خوشحاله نه وي او تېتې والې دا حرامي دي، حرامي. پروګرام کې څه نقصان نشته. ښه حلوا هم خورو، چای هم څښه. مفتی صاحب د روجې په حالت کې انسان ته جنابت وشي نو غسل به څنګه کوي؟ عام چې کوم غسل دی هغه شانتې به یې کوي، څه خاص څه پکې نشته. البته احتیاط به کوي، دومره مبالغه به په پوزې ته په اوبو اچولو کې او په خولې ته په اوبو اچولو کې نه کوي چې اوبه چېرته ښکته لاړې نه شي. دونه به نه کوي، بس خوله به کنګال کړي، پوزې ته به اوبه واچي، ډېر زیات زور به نه لګوي چې رایخ کړي اوبه ځان ته، بیا روژه ماتېږي دې سره. نور عامه طریقه ده کومه چې د غسل طریقه ده. اورېدلي م چې په حدیث شریف کې راځي چې د لارې د غټولو دپاره جومات هم تنګولی شي. دا د پښتنو حدیث دی، دا د نبي علیه السلام حدیث نه دی، دا د پښتنو حدیث دی. ښه وایي لاره تنګه څنګه جومات تنګ که او لاره کولاو که، جومات تنګ که لاره کولاو که. دا نه په حدیث کې شته نه چې ته فقهاو لیکلي په 1400 کاله کې چېرته دا مسله ما په کتابونو کې چې څونه ما کتلي اوسه پورې د هغې زمانې کتابونه ما چېرته نه دي لیدلي. نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا د پښتنو حدیث دی، دا نبي علیه السلام حدیث نه دی. کله چې انسان هغه مخې ته خوراکونه په روژه کې کېښودی شي نو په خوله کې اوبه راځي، دې سره روژه ماتېږي نه ماتېږي دې سره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
رواه الترمذي. دا یو حدیث ته د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما. دا ابن عباس رضی الله عنه نه وایو، مونږ عنهما وایو. ابن عمر سرم عنهما وایو. عنهما د دوو دپاره راځي. اصل کې پلار او زوی دواړه مسلمانانو صحابونو، ځکه عنهما وایو. حضرت عباس هم صحابیو او ابن عباس وکړو، ابن عباس هغه زوی ابن عباس، ځکه عنهما وایو. نور عنهم ټیک دی، عنهما دغه حضرت عمر او دغه زوی عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ځکه هغې سره عنهما وایو. ها دا کله ناکله انسان ذهن کې راځي چې دا ولې عنهما وایي، نور سره رضی الله عنه وایي. اوس کلیر شو. عن ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال دیوی چې سمعت غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. ابن عباس سے وایي ما د ډېرو زیاتو صحابو د نبی علیہ السلام نه اورېدلي دي. منهم عمر بن الخطاب، هغه ډېرو صحابو کې چې ماته یو خبره اورېدلې هغې کې عمر بن الخطاب هم دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. او وکان من احبهم الیه، وکانا من احبهم الی، او د نبی علیہ السلام په صحابو کې ټول نه زیات ابن عباس سے وایي زما حضرت عمر خوښو. وکانا من احبهم الی، ما ته محبوب ترینو حضرت عمر. حضرت عمر نه مې اورېدلي او د سره ډېر نور ګڼ شمېر صحابه دي، د هغې نه مې اورېدلې یو خبره چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بېشکه نبی علیہ السلام نهى عن الصلاة، مونږ یې د مانځه نه منع کړي وو بعد الفجر، وروسته د سحر د مانځه نه. نهى نبی علیہ السلام منع کړي وو عن الصلاة بعد الفجر، د سحر مونځ نه پس به بل مونځ نه کوئ حتی تطلع الشمس، تر څو پورې چې نور نه وي راختې. وعن الصلاة، او مونږ یې د مونځ نه منع کړي وو بعد العصر، د مازدیګر د مونځ نه پس، حتی تغرب الشمس، تر څو پورې چې نور غیب شوی نی، غروب شوی نی، پریوتی نی. دا حدیث ته بار بار مخکې تیر شو. تاسو یو څو اوقات مخکې ویلو چې په هغې کې مونځ کول ناروا دي. 15 وختونه اوسو، 15. په هغې کې 2 وختونه داسې وو چې په هغې کې سنت او نفل نشي کولی، او 3 وختونه پکې داسې وو چې په هغې کې هېڅ قسمه مونځ نشي کولی. دا نننی کم حدیث چې دی نو دا هغه 2 اوقات دي. د سهار د مونځ نه پس به مونځ نه کوې، نو دا نه چې فرض مونځ به نه کوې، نه سهار مونځ نه پس به مونځ نه کوې، یعنې نفل مونځ او سنت مونځ. دغه شان د مازدیګر مونځ نه پس به مونځ نه کوې، کومه سنت او نفل به نه کوې. دا 2 اوقات دي چې په دې کې نوافل مکروه دي، سنت هم نوافل دي تاسو ته ما ویل. او دا 3 اوقات هغه په هغه بل حدیث کې چې مخکې تېر شوی چې نبي علیه الصلاة والسلام منع فرمایلې وه. یو حدیث د عمرو بن عباس و، هغه داسې و چې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله نور په سر باندې ولاړ دی، دین یې منع فرمایلې، په دغه وخت کې د مانځه نه منع فرمایلې څو پورې چې دا نور دا زایله شوی نه، یو طرف ته اړېدلی نه. یو دا او 2 اوقات نور کم کم چې په هغې کې هر وخت بیخي مونځ بنو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې نور کله راخیږي او نور کله پرېوځي، دا د شیطان د 2 ښکرو په منځ کې، او په دې وخت کې مجوسیان عبادت کوي، نو تاسو به عبادت نه کوئ. دا شیطان د نور ته راختو په وخت کې او د غروب کېدو په وخت کې، ډوبېدو په وخت کې مخامخ شي که نه، او دا نور د خپلو ښکرو ترمنځ راولي. د سر دواړه طرفونه ښکرې شته ښکرې نشته، الله عالم دی. حدیث کې دا ښکرو الفاظ راغلي. نو خپل سر ته د انور مخامخ کې دې دپاره چې په دغه وخت کې خو مجوسیان عبادت کوي، نور طرف ته مخ وي، نو شیطان منځ ته راشي او دا ښیي چې یاره دوی زما عبادت کوي په اصل کې، ځکه ما ګمراه کړي که نه شیطان وایي. نو ځکه نبي علیه السلام منع وفرمیل چې نور راخیږي، نور پرېوځي او نور په سر باندې هېڅ قسمه مونځ به نه کوې، او د مازدیګر مونځ چې وکړي بیا به نوافل او سنت نه کوې، او د سحر مونځ چې وکړي بیا به نوافل او سنت نه کوې، څو پورې سحر نور هغه راختی نه او د مازدیګر غیب شوی نه. اسانه شو خبره، دې کې څه نشته. امام شافعي رحمت الله علیه اختلاف کوي مونږ سره، ضرورت نشته زه هغې اختلاف، هغه جایز وی دغه وخت کې، نوافلو ته هم جایز وی، ټولو اوقاتو کې 15 واړو کې.
نفل هم کیږي، سنت هم کیږي، څه کیږي هغه شان د فرض منځونه هم کیږي. اختلاف دی، هغه سره خپل دلایل دي. صحیح ده، دا نه چې بې دلیله احادیث دي ورسره ښکلي دي او موږ سره په خپله مسله وي. دغه حدیث کې څه دي؟ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده، قال دی وی سمعت غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم منهم عمر بن الخطاب. ما د ډیر ګڼ شمېر صحابه کرامو نه اورېدلي د نبي علیه السلام صحابه چې یو پکې عمر بن الخطاب هم، او دا زما په صحابو کې ډېر زیات خوښ. د حدیث کې چې کله راشي که نه چې ما د ګڼ شمېر صحابو نه اورېدلي، د دې دا مطلب وي که نه چې صحابو عمل په دغې باندې و، بس بله خبره پکې نشته. صحابو عمل دقه شانتې و بس. وکان من احبهم الی، او د حضرت عمر زما ډیر زیات خوښ او د دنم ما اورېدلي. ابن عباس صاحب وایي داسې وي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، چې نبی علیه الصلاة والسلام د سحر د مانځه نه پس د مانځه نه منع فرمایلي تر څو پورې چې نور راختې نه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، او د مازدیګر د مانځه نه پس د نفلو او سنتو نه منع فرمایلي څو پورې چې نور غیب شوی دي. صحیح ده، دا یو حدیث. رازو بل حدیث له هغه حدیث دا یو حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا بنی عبد منافن، یا بنی عبد منافن، اے دا عبد مناف بچو، قریشو ته وایي، خپل قوم ته وایي، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. اے بنی عبد منافو، کم خلق چې بیت الله شریف ترازی او طواف کوي او مونږ کوي، نو په هیڅ وخت کې به تاسو د مانځه نه منع کوئ. امام شافعي رحمت الله علیه دې حدیث نه دلیل نیولی دی او هغه وایي چې د سحر مونځ نه پس او دغه شان د مازدیګر مونځ نه پس نفل بالکل جایز دی، بلکې هر مونځ هغه په هر ټایم کې په حرم کې دننه کولی شي. امام شافعي صاحب څه وایي؟ هر مونځ په هر وخت کې په حرم کې کولی شي، هېڅ ممانعت نشته. او دا حدیث په صفا دی چې ای بني عبد منافه، کم خلک چې دلته طواف ته راځي او مونځ کوي، نو که په هر وخت کې هغه به منع کوئ نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د مذهب امام دی، هغه وایي چې بیا هم هغې اوقاتو کې چې که د سحر مونځ نه پس او دغه شانتې د مازدیګر مونځ نه پس دې کې نوافل مکروه دي او سنت مکروه، او دا نور درې اوقات چې دي په دې کې هر قسمه مونځ هغه ناروا دی. پوهېږئ په دې خبرو؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل دلایل پیش کوي چې نبي علیه السلام منع فرمایلی انور د راختو، انور پرېوته، انور په سر باندې ودرېده، یا هغه حدیث چې کوم مخکې تیر شو د مازدیګر مونځ نه پس مونځ کول او سهار مونځ نه پس مونځ کول، د دې پنځو خبرو دلایل حق دي چې کوم مخکې تیر شو. او امام شافعي رحمت الله علیه دا ذکر کوي، دا حدیث ذکر. اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه طرف نه یو جواب دی، دې دپاره ستاسو ذهن له کلیر شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په حرم شریف کې چې ته د سحر مونځ نه پس او د مازدیګر مونځ نه پس د نفل اجازت ورکې او د دې حدیث په بنیاد ورکې چې ای بني عبد منافه لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعات شاء من ليل او نهار، د شپې او د ورځې کې هر وخت کې خلک مونځ کوي او طواف کوي، نه هغه منع کوئ نه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اصل کې بني عبد مناف چې وو قریش، دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب د دې خبرې ورکو چې په شپه او ورځ کې به تاسو د بیت الله دروازه نه بندوئ، که هر حالت راشي د بیت الله دروازه نه بندوئ. دا مطلب نه و چې مکروه او غیر مکروه وختونه به نه ګوري او راځي خلک به عبادت کوي. پوهېږې په دې؟ زه تا ته وایم ادنانه چې ګورې د جومات دروازه چېرته بنده نه کړي، ځکه خلک مونځ کوي عبادت کوي. اوس دا مطلب دی چې مکروه او روا ناروا وخت به نه ګوري او راځي مونځ به کوي. د دې حدیث مطلب دا دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اسانه ده خبره دی که څه ګران شي. نور هم په دغه کې علمي بحثونه دي په دغه حدیث کې. ښه امام شافعي رحمت الله علیه هغه حدیث او بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغې احنافو جوابونه د هغې نه، او تاسو صرف دونه یاد ساتئ
یا سحر مون نفس او مازیګر مون نفس په نفل او سنت نه کوئ او دا 3 وختونه نور راخته نور په سر ودرېده نور ډوبېده دغه وخت کې به هیڅ قسمه مون نه کوئ ناروا دي صحیح ده ها یو بل حدیث ته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعه دا یو بل مسله ده د دې نه مخکې مسله مونږ دا وی چې کله نور په سر باندې ولاړی نصف نهاري نصف النهار دی ته وی چې نور په سر ولاړی د ورځې نیمه ورځ دا شو نیمه ورځ دا شو دا منځ په سر باندې بس نور ولاړ نصف النهار د ورځې نیمه ورځ هغه یې که نه دا کوم چې حدیثو کې راځي چې منع فرمایلی نبي علیه السلام دې وخت کې امون نه کې دې ته عرفي نصف النهار وایي څه عرفي دا ماحولیاتي شرعي نه شرعي خو د بل وخت نه شروع کېږي شرعي خو هغه طلوع فجر نه شروع کېږي ښه د سهار د مانځه د وخت نه شروع کېږي هغه نه د انور د راختو نه والا انور د پرېوتو پورې دی چې کومه نیمه ده هغې ته نصف نهار وایي دې حدیث کې نبي علیه الصلاة والسلام مخکې مونږ حدیث کې وي چې نصف النهار کې نور په سر باندې ولاړي دغه وخت کې مونځونه نه کې ناروا دي دا خبره تاسو ته واضحه شوه صحیح ده داسې مه کښېنه خو دلته یو حدیث راغی مشکات شریف کې دی عن ابي هريره رضي الله تعالى روایت ته رچانا د ابو هريره نه رضي الله تعالى چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشک نبی علیہ السلام نها منع کړو مونږه عن الصلاه د مانځنه نصف النهار د نیمې ورځې مطلب چې نور په سر ودرېږي نصف النهار د مانځنې منع کړو حتی تزول الشمس تر څو پورې چې نور یو طرف ته وړېدلی نه الا یوم الجمعه بغیر د جمعې د ورځې نه مطلب دا دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو به د جمعې په ورځ په نصف النهار کې خیر د نفل کولی شئ مونځ کولی شئ د جمعې په ورځ په نور په سر هم ولاړي خیر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د عمر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت پیش کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی د سینه هغه په هغه حدیث باندې عمل کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه زموږ امام سے هغه بیا مو دا ناروا دي چې په سر باندې نور ودرېږي او په دغه وخت کې ته څه کې منځونه کې او امام ابو حنیفه صاحب یو شاګرد د امام ابو یوسف صاحب امام شافعي صاحب امام احمد صاحب هغه د جمعې په ورځ وایي نور که په سر هم ولاړي خیر دی مونځ کولی شي هغه حدیث کې صفا راغله تاسو وي صحیح ده نو په دې کې څه ګنجایش ته د جمعې په ورځ ځکه حدیث خو پېشته که نه او د ډېرو ائمو عمل دی پې او زمونږ د حنفي علماو عمل پېشته د جمعې په ورځ خیر دی جمعې په ورځ خیر دی دا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې د نصف النهار د مانځه نه منع وفرمایلی دی یو وجه ده نور چې په سر ولاړ وجه د دې دا د نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل عمر ابن عباسه ته چې په دې وخت کې جهنم هغه جوش وی څه وی جوش وی جوش او د جمعې په ورځ جهنم جوش نه وي د جمعې په ورځ جهنم حدیث شریف کې راځي جوش نه وي دغې په بنیاد باندې ډېر علما کرام هغه په دغه وخت کې هم کوئی سړی حاضر شي نفل وغیره کوي مونځ کې نه کولی شي خیر گنجایش پکې شته اور بیا هم د حنفي مسلک هغې مسله دقه ده چې په دغه وخت کې مونځ ناروا دی حنفي مسلک زموږ مسلک دی ښه تاسو کې بعضې وایي چې دا امام ابو حنیفه څوک دی او حنفي مسلک شي دا مونږ چې چا په طریقې یو دې ته حنفي مسلک خبره واضحه شو دې ځای پورې صحیح ده بله یوه خبره کله چې دوه روایات راشي احادیث مبارکه که نه چې یو کې یو څه ثابت شوی او یو کې من راغلی نو په هغه منې باندې عمل کول هغه څه دي بهتر دي څه بهتر دی منو الکه زه ته یو خبره کوم که نه یو طرف ته یو کاروبار دی فرض کړه زه تا ته وایم دا وکړه ګټه ده پکې او سبا راته وایم مې کوه تا پرون هم نه وکړې او نن دې هم نه دی کړی خو پرون مې ته وکړه نن دا سودا واله بیا خرڅه پرون نن مې ته دا وي او سبا راته څه وایم چې مه کوه نه کومه خبره بهتر ده اخیری خبره بهتر ده
نه کله چې دوه قسمه احادیث راځي په یو کې یو څیز ثابت شوي او یو کې منع فرمایي نبی علیه صلات وسلام، نو یو روا یو ناروا. روا کې دا مطلب دی چې ګټه ده او په ناروا کې تاوان دی. نو تاوان نه ځان بچ که دا ضروري ده، که ګټه کې که نه کې څه نقصان نشته. اسانه شوه ګرانه. دا راته مړه زمیندارانو په الفاظو کې مې اصول حدیث مې ورته وښوده چې اوس یې نه منې که نه، بس مې منې نو تاسو ته بس یو طرف ته نبي علیه السلام منع فرمایلی چې نور په سر ودرېږي مونځ مه کوه، او بل طرف ته جمعې په ورځ خیر دی کوه. دوه څیزونه راله، یو کې منع ده او یو کې کول دي. د دې منې نه ځان وساته چې ګناهګار نه شي. که ګټه میلاو شي ثواب میلاو شي، او که میلاو نه شي خیر دی. ثواب خو یو سیوایي څیز دی که نه، نفل کول یو سیوایي څیز نه دی، داسې نه ده. او ځان بغیر کې ځکه زه اهل حدیثو حضرات ته یم چې امام کله خطبه وي حدیث کې راځي چې امام کله راوځي نو بیا به خبرې به هم نه کوي، منځونه به هم نه کوي. منع راله. او قرآن هم دغه وایي چې کله قرآن او حدیث ویلی کېږي نو بیا به خبرې منځونه تلاوتونه هر څه به پرېږدي. قرآن دقه وایي، حدیث هم دقه وایي. یو طرف ته منع راله او بل طرف ته نبي علیه السلام فرمایي تاسو کله جومات ته راشئ تحیت المسجد نفل کوئ. اوس سوچو کې لږ دی خبرې ته چې امام خطبه وایي یا درس قرآن او درس حدیث کېږي، تاله نفل پکار دي که نه دي پکار؟ نه دي پکار. ولې؟ نفلو کې ثواب دی او د دې څیز په نه اورېدو کې ګناه ده. نو کم پکار دی؟ ثواب دی ونه شي خیر دی، خو چې ګناه نه بچ شو. او دغه اصل تقوا تاسو ته ما ویلي چې تقوا څه ته وایي؟ ځان د ګناه نه ساتل. دا دونه او جي دا دونه غټې غټې خبرې دا د عام انسان دی او کامن سنس خبرې ده او د عقل خبرې دي. او دې زه یادوم کله نا کله د اهل حدیث سره ځم دي د 60 مسه نه مني او ماهرین وایي کوم سړی چې 60 مسه نه کوي دا به قمقلي او ذهني به بیماري. دې ځین د 60 مسه کوي. حدیث شریف ته مرفوع روایت ته په نبی علیہ السلام مرفوع روایت ته صحابه او عمل هم دی عبد الله ابن عمر سے چې نبی علیہ السلام فرمایله او صحابه کرام فرمای تاسو د 60 مسه کوي په اوس کې د مړی نه او ناروا دي. د 60 مسه تاسو کوي د دې لپاره چې دې ځای ته د جهنم اور نه رسي او دی هغه نه کوي. مونږ دا نه منو دا صحابه کرام کوي. مونږ صحابه کلمه نه دی ویلي، مونږ د چا کلمه ویلي؟ مونږ د محمد رسول الله کلمه ویلي صلی الله علیه وسلم. صحیح ده. نو بیا چې وایي غټ بریت ما پرې دی دا د عمر څه دي؟ سنت. د حضرت عمر سنت دی. مونږ ته د عمر کلمه دی ویلي که د پیغمبر کلمه دی ویلي؟ نو بیا سره جواب نه خیال دی. هلته عمر د هغه دا مني او د عمر 6 رکعاته تراویح نه مني. مونږ د حضرت عمر د وجې 6 رکعاته تراویح کوو. نبي علیه السلام خو چېرته نه دي کړي. چا د وجې کوو؟ نو چې ستا خبرې بیا مني خو چې زما خبرې بیا نه مني دا خو یک بام دو هوا والا قصه شوه. برچتې یوه ده او هواګانې مې مکس دي، یخه او ګرمه دواړه. دا قصه مې یاده کړې وه. دا وایي داسې کار شوی اذان رانځي خیر دی حدیث ختم. وایي داسې کار شوی که نه یو جینۍ چېرته د خپل مور کر راغلی و نو خاوند یې مسر راغلی او دی چېرته ګرمي و نو دی په برچتۍ سملاسته بره بالکني شان دی په هغې کې سملاسته که نه. او بیا داسې کار وشو چې دې ښځې خپل لور ته وې دې ښځې خپلې لور ته وې وایي لاړ شوی د خاوند سره دې په کټ کې سمله او خپلې انګور ته یې خوا کې ملاسته وه. وایي د دې هلک نه پاس زما د زوینه وایي د ګرمۍ نه دې مړ کړو. نو هغه انګور یې ورته څه وایي ایک بام دو هوا. وایي برچتۍ یوه ده او هواګانې پې دوه دي، یو ځای کې یخه بل ځای کې ګرمه. لور ته دې وایي چې د خاوند سره دې سمله او ما ته وایي چې زما د زوی سره مه سمله. ډېر غټ ظلم دی دا چې خپله مني او د بل هغه ستا بې جر ورکوي، زمونږ بې جر نه ورکوي. هر سړی راپاسي وایي زما سوک کابلی دی. دا ځان وکړه یار. اهل حدیثو حضراتو کې ډېر سم خلک شته، ډېر روغ خلک پکې شته. هغه چې هغه یو مقرر دی هغه احتشام الهي ظهیر دی که څه نوم دی، څونه ښه مقرر دی او ډېر قابل سړی دی، چوت سړی دی. اختلاف د هر چا په خپل ځای باندې. خدا ښځه خدا ځینې انسان هغسې فضول زدونه کوي، بل ته وایي ستا مونځ نه کېږي. ولې ته فاتحه نه وایې په مانځه؟ ته چې په امام پسې ولاړې شاته نو تمام صورت فاتحه وایې الحمد به وایې. ځکه نبي علیه السلام فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. صورت فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. موږ ته وایو نبي علیه السلام کله دا ویلي چې یاره په رکات کې به خامخا فاتحه وایي. هغه وایي لا صلاة لمن لم په مونځ کې به خامخا فاتحه وایي. نو موږ داسې مونځ شته چې موږ پکې صورت فاتحه نه ده ویلې، داسې خو نشته چېرته.
موږ خو خامخا وایو په مونځ کې فاتحه او الحمدلله خو په څلور رکعاتو کې وایو دا یو خبره. بیا دا خبره ورته مونږ کوو چې یاره یو سړی دی هغه په امام په رکوع کې دی هغه رکوع له راورسېدو شاته مقتدي رکوع له راوځي هغه سورت فاتحه نه دی ویلې د هغه مونځ شو که نه دا رکعت یې وشو که نه یا وشو نو موږ ته ویل بیا دغه سورت فاتحه نه دی ویلې نو وایي نه که نه وایي دا ته مستثنا دی نه په دې خو کار نه کېږي که نه دا مستثنا ده داسې نه ده مستثنا صورتونه خو هغه وي چې کم از کم شریعت خو تا ته ویلي دا عبارت کې داسې ولې کې دا خو صفا خبرې مونږ کوشش دا کوو که نه مذاهب اربعه دا کوشش کوي څلور واړه مذهبونه دا کوشش کوي چې په هر قرآن په هر آیت او په هر حدیث عمل وکړو او دې سوی نه زمونږ ځان له یو څیز پکار دی دا طریقه ټیک نه ده مونږ دا نه منع کوو اهل حدیث دي بس په خپلو حدیثو د عمل کوي نو نقصان نشته بس دې مطمئن دي ټیک ته خیر دی او د بل په کار کې کار ساتل دا خبره درسته نه ده تاسو جنازې یو هم نه ده شوی وي په تغبې کې یو دی هغه وایي تاسو د اسونو جنازې کوئ دا مړي هسې وایي قبرونو ته کوز کړو ستاسو یوه جنازه هم نه ده شوې ولې وایي په جنازې مونځ کې به خامخا صورت فاتحه وی که الحمدلله پکې ونه وي مونځ دې نه کېږي ولې وایي د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه یو ورځ جنازه کوله او صورت فاتحه پکې وي او په تیزې وي نو صحابو باندې بد ولګېده نو صحابو وي دا ریس چلو کو نو ابن عباس صاحب ته وی انها سنت وحق وی دا یو حق طریقه ده څه یې وته وی دا یو حق طریقه ده وی دا وګوره کنه سورت فاتحه ویلې نو موږ ته موږ تا ته کله ویلي چې سورت فاتحه مو آیا موږ ته دا ویلي چې مو آیا په ته په موږ پسې نښتې چې ستاسو دا نه ده شوي نو اوس ابن عباس صاحب سورت فاتحه وي او په تیز وي صحابه بد ولې ګڼل پته لګي صحابه عمل دا نه دا نه مسلمانانو عمل نه په دغه وخت ابن عباس صاحب یو کار وکړي چې دا یو طریقه ده بس نور عام رواج دغه نه و ځکه هغوی بد وګڼل که نه چې په تیز هم دي او صورت فاتحه دې وي په دې خبره پوهېږې دا ډېر یو لوی او پیچیده بحثونه دي په دې ځونو کې نه پرېوځو صرف دونه خبره کومه په کوم څیز چې ته مطمئن یې هغه کوه په بل پسې مه انخلا چې ستا دا طریقه ټیک ده ستا دا طریقه ټیک نه ده دا خبرې دا فضول دي معمولی په یو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل پیش کوي هغه ته وایي امام ابو حنیفه وایي په حدیث څه پوهېدو امام شافعي په حدیث څه پوهېدو امام مالک څه پوهېدو یو بوډۍ راغلی بوډۍ که نه یو عالم له د امام ابو حنیفه د امام مالک صاحب د زمانې نه پس یو بوډۍ راغله د یو عالم نه تپوس کو د یو مسلې د هغه عالم ورته څه وایي د امام مالک قول ته ویم او که د نبي علیه صلات وسلام حدیث او قرآن ته ویم نو هغه بوډۍ ورته ما ته قرآن او حدیث مه وایه ما ته د امام مالک قول ووایه نو هغه ورته بوډۍ ته مسلمان کافر ای یو طرف ته امام مالک دی بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن دي زه ته هم د قرآن او د حدیث قول ته پیش کوم او که د امام مالک ته ماته د امام مالک بوډۍ ور ډېر عجیبه جواب ورکړو شډله وه خو ډېره قیمتي وه څه یې وته وایي امام مالک زما ستا نه ښه په کتاب الله او په سنت رسول پوهېدو امام مالک وایي زما ستا نه زیات ښه پوهېدو په قرآن او په حدیث باندې نو ماته د امام مالک خبره وکړه ماته د قرآن او حدیث ډایرکټ خبره مه کوه ځکه ته دونه نه پوهېږې په قرآن او حدیث باندې څونه چې امام مالک رحمت الله علیه پوهېدو دا ډېر لوی خلک تېر شوي دي په مخته ځمکه باندې صحیح ده موږ داسې متشدد نه یو چې دا غلط دي دا ګوره موږ دواړه طرفونه وایو کوم کې چې رفع الیدین راغلي هغه به م وایو کوم کې چې رفع الیدین نه منع راغلي هغه به م وایو دواړه طرفونه به وایو د دې دپاره ستاسو ذهن کولاو شي که یو سړی رفع الیدین کوي چې دا ورته نه وایي چې غلط کار یو سړي امین په تیزه وي چې دا ورته نه وایي چې غلط کار ستاسو ذهن زه په دې صفا کوم خو هغوی له هم په کار دي که نه چې د خپلو د ګیدړانو څه وکړي ذهن سازي وکړي چې هلکه دا طریقه هم شته ګورې پوهېږې په دې خبرو د دې دپاره د اختلافي مسله کله ناکله زه کوم نور زه د دې اختلافي مسلو نه انتهایي تنګ یم نه مې خوښې بس هسې قدرتي یوه خبره د اختلافات مې نه خوښ دا هم پکې یو خبره وه بس منځ کې وشوه د خیره سره ما ته بیا یاد کې د درس حدیث یې ورځ پاتې شوی او د هغې وټ کټ په درس قرآن نه وباسو صحیح ده ایو ورځ انشاءالله د